الرحمن الادب ګوره علماء کرام دین مخ کی چې کوم مبحث ثم مبحث ایشو جی کتاب مخ کی مبحث د کتاب اللباس او اس د کتاب الادب عبد الجلیل وما بین د دې کې ربط ته چته وای نو طالبہ انعام کی یو پیاله د چي درکم ګور لباس کوم دین او دام د اسباب د زینت نه د ازما ربط ته ګور دي کتابونو کې نشته کې تاسو توراتونه انجیلونه پراته دي دا لباس کوم دین او دا اسباب د زینت نه دي دا ادبم د اسباب د زینت نه دي کې لباس نه اغوستي کنه کې ډیر تک سپین سړې خو چې لباس نه اغوستي نو په خپل به ځان نه یریږي ونه شوي او نو دارنګي کې د لوی نواب او سیاسي پیسو بوري در څنګه خو چې ادب درکینی نو خلک بدن تختی چې پرې د مړ دام داسه سړې دي نو څنګه لباس سره د انسان زینت بدن راځي نو آداب سره د انسان د ظاهر او د باطن د قول او د فعل زینت راځي ادب چې کوم د ستوي خصلت محموده او څنګه دی نوم د خصلت محموده بعض علماء چې د ادب نوم د تمیز پیژنې چې ته معلوم کی دا چھوٹا دی دا بڑا دی او چھوٹا له د چھوٹا وړي کې له د وړي کې مقام ورکې لوی له د لوی مقام دا ادب دی استاد شاګرد مور پلار تر او چې دې تمیز دی چې کله ته تمیز بین الشیئین و بین الاشخاص و بین الافعال کول شنو دې ته ادب وایي او اصل کې دا خصلت محموده ته وایي قولا و فعلا خقول خفل بدیت ادب ویلے امام بخاری کتاب الادب کے تقریباً چکم دے 128 ابواب دی قادرو گتے 128 ابواب دی اور تقریباً 256 احادیث دی 256 احادیث دی معلق پکی 75 دی اور مقرر 201 دی والن ټول نور قسان شو کنا چې کل 256 شی مقرر نه 201 شی نه پاتې شو 55 روایتونه پاتې شو نه 55 غسره کې ته کې ویل شي د خیر سره نو بس دغه سي ما ته یاد دي چې د جمعې رضوا موږ کتاب الادب ټول په یو ورځ ویلو او زما غیر یو نیمه غنټه بوا لګېدلې و د جمعې را کوړي کې وایي وخت جمعې پر دی اوس وخت شری څلو پیزه کسان شي ګره په جمعې پر به سبق وی او شول حدیث ہے خو سره بلکه اوریدلو دا تقریبا چې اوس پورا 25 سپارو پر چته دي نو تقریبا ټول روایتونه مکرر روان دي آثار صحابه کرام پکې چې کوم دي نو 11 دي باب قولی تعالی وصل انسان بوالدیه الله موږ امر کړ د انسان ته حق د مور پلار بوالدی حق د مور پلار د څه د خېګړې کولو وای قرآن وصل انسان بوالدی معنا وصل انسان بوالدی احسان الشر وصیت مکر د انسان ته په حق د مور او پلار د خصلو کولو خبره کولو لکه ته وای جی او ها په دې کې فرق دی اخرى انغرا په دې کې فرق دی زما بیبي او زما د پلار خزي دې کې فرق دی هیڅ فرق نه دی که یو سره خپل مور ته وي وای زما د پلار خزي راوړه کړ یو ګلاس وبو نا به وګستو سر خور کوم وشي اګه تخپل موته بیبي وبرانا خبچه خپ ترتا نظر شم کنه صبر وکړه بچیا را علما حالانکه د پلار خزه مخ کې جوړه شي وا او هغه نه پست بیا سم مسله وا هغه نه پست دی راغله دی ونه شي کړه وړي سیوا وبي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن عزار
اخبرني قاسم بن عمرو بن الشيباني يقول اخبرنا صاحب هذا الدار ګوره یو کورو او هغه د عبد الله ابن مسعود راوي خبر را کما ته صاحب هذا الدار د دې کور مالک اسوق دي او ما بيدي لا دار عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله والصلاه على وقتها قال ثم عيون قال ثم عيون قال ثم بر الوالدين موږ پسې چې کوم دې مور خپل حقوق دي قال ثم عيون والجهاد في سبيل الله قال عبد الله بن مسعود حدثني بهن ولو استزدت لزادني قد مر ويسوق دي باب من احق الناس بحسن الصحبه باب دې بیان دې خبره څوک دې ډیر حقدار په حسن د معاشري سره الګ طالب جان ګورا چې سکور تلار شي نو ستاسو د خاندان کې څوک دې داسې ډیر لایق او مناسب چې تاغي سره حسن سلوکو کې او خو معاشرو کې وستامور لکنه مور نمخ څوک دي جی مطلب ته وباسه ها شابه قلم راځه څوک دې ډیر حقدار به حسن صحابتی دي په حسن د مرګرتیا لیکن دلته مرګ په حسن د معاشري زما وی امکا ما بیا وی امکا ما بیا وی امکا ما بیا وی ابوکا نو د پلار حق رسو ذکر کا نو سمانه د پلار حق درست دي د مورنا الکه ګورا پلار خپل حق در باندې مناول شي خو مور عاجز وي اوس پوښتنه کنه ان دې لپاره د مور حق ډیر مخکې دی واقع ډیر مخکې دی قال ابن شبرمه ويحيى ابن ايوب حدثنا ابو زرع مثله قال ابو عبد الله عمر بن القعقاع بن اخي عبد الله ابن شبرمه جی لا يجاهد الا باذن الابوين حق د مور خپل زمر عظیم دی چې jihad لذین او د مور خپل اجازه د بغیر نشیتلې خودی کې باس دی چې jihad په دوه قسمه دی چې فرض عین وی اجازه ضرورت نشته ده فرض عین علوی چې کله دشمن در باندې غالب شي او د هر طرف نه حمله آور شي او چې کله فرض کفایه ویني بیا تپوس وکای لکه چې فرض کفایه کې تنین بل سبب نشي جی اجاهد مانز اراده د جهاد کوما حضرت لک ابوانی مور پلان دشتي وینام ففيهما فجاهد فخدمت دیغي کوشش وکا راول د مور پلان خدمت ته جی لا يسب الرجل والده کنزل د نکي یو سړي خپل پلار ته ګور مولانا صاحبہ دلته نسبت ته سب انسان ته نسبت مجازي ده او سببي ده معنی دا لکه مسلم روایت کې راځي چې نبی اسلام بدترین هغه سړی چې مور خپل ته کنزل کړي صحابه چې داسې مون سوق چې مور خپل ته کنزل کړي اې د دې زمانه نو خبر کنه او څو چې درونو جنگي وستاوي مور داسې کوم خپل مور ته کنزل کړي اې د لزبیا خپل پلان ته وای لدی ته هغه صحابه ته دا پته نه و چې داسې زمانه به مرادي چې خلک خپل مورم کنزي او پلارم کنزي زګایي په دې و د بل مور ته پلار ته کنزل کی هغه په جواب کې وستاج مور پلار ته کنزل وکړنو قربان چانه یعنی اکبر کبار گناہ دار چې لعنت یو سره په خپل پلار شاو یا رسول الله کې فیلن رجل والده یصب ابر رجل دې به کنزل کی پلار دې یو سړی تا فیصب اباو نو دا مسبوبا کنزلو کی پلار د صاحب تا ویصب امه فیصب امه جی باب دې بیان د قبولیت ته دعا دغه چا چې د مور پلار سره امدادو کی احسانو کی د مور پلار سره احسانو کی ٹھیک شو جی دا حدیث ته اصحاب الثلاثه غالبا مخکې ویل دي حدیث الغار مګر ویل نه دی ویل کما کې تفصیل روان دي پاګې دل کې هغه درې کسان چې
او یو بيزوګرو او یو چې کوم دی نو هغه نواب چې چا مزدوری سره کړی و او دریم هغه چې د تر په لور باندې مینو ورغي وته 100 دینار براکه او البا بیا کار کوي او دې پیسې پورا کړي او چې کله په بین شابیر اربع کې ناست او حساب کتاب برابر و نږدې شو دې جنې ورته چې اتق الله خدای نو یریګه خاتم مکلاوا دې پاسه دې نرسه دا دې ګران کار دی هغه درې خبرې دي اره چانی ویلی نو بس ویمنو ان شاء الله بس را کړه قلم یا اے ګوره توجه کوه خو زبتا توی مزکتا دا حدیث مخ کې نه دی ویلې او قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بينما ثلاثه نفر په یو زمانه کې درې کسانو یتماشونا پیادل روانو اخذهم المطر راغب دوی باندې باران فمالو الى غار فی الجبل دوی لال یو سمستا بغیر کې نو فن حتى ترى فم غار صخره من الجبل غراق اخیدلا غار د سمسته باندې یو غټ غرنا بسراغه نو فاطمه عليهم نو دا سمسته په بند کړه دنه ناسو غر راغه دا وره بند الله اکبر کې زوی مرشومه پوښي نو تیار شو په دوی باندې ښا تیار شو په دوی باندې ٹھیک شو فقال بعض او بعض ذي لبعض نورتا انظروا اعمالا عملتموها لله صالحتان وګوره اعمال چې تاسو کړی وی الله رضا دې پاره صالحتان د شریعت مطابق فضل الله بها الله نو سوالو کې په واسطه دغه اعمالو په دې زبان محشیان لیکي چې دینه معلومه شو توسل بالاعمال الصالحات جائز دی توسل بالاعمال الصالحات جائز دی الکه اعمال الصالحه هی دی هغه شی چې هغه وسیله کول شي الله تعالی زکه چې دا عمل دی لعلو یفرجوا امید کو چې الله بدا غټه لري کی او خلد سمسته وکلاو کی فقال احدهم الله من كان لي والدان شيخان كبيران اے الله بشک انه شان د خبردار دی وزما مور پلار بوډاګان شیخانی بوډاګانو کبیران مشران ولی صبیه صغار ازما ما شمان واړه واړه کنتم ز ارالهم چې ما تقریبا ګډي بيدي سروري فزا روح تعلیم چې کله ما خام کو پدوی باندې روح تو چې ما خام بشو فحلبتو نما اوس ولا شلې ګډي بيزي دا می ولا شلې نو بدات بوالدیا ما به ابتدا وکړه په مور پلار اسقیمان تقریبا می او په وبسکلې قبل ولدی مخه د خپل بچونا پای به مولشل خپل باب ګډاګانو ته پیش کړو بیا مې خپل بچو لراوړل وینو نا ابي بیا شجر یومن یورزی نا وخت ک په ما باندې پاونو د اونو یورزی یمن بيزي می سرولي ونی ملاو نو شدي لري لاړه او بيزي می سرولي فما اتیتو نظرا نغلما کورتا حتی ام سیتو تردی چه ما خام شو فوجدتو ما مندل دوی قد ناما دوارو دو فحلبتو کما کنتو احلبو فیخم یولشل لکا سنگا چه ما عدتو دلشلو فجئتو بالحلاب نماراول محلوب ذکر دا حلاب مراتی محلوب یعنی شاو دلشل شوی فقمتو اند روسی ما پاس دما ادری دما وخواکی د سر د مور پلار سرم د مور پلار اکرو ان اوقدوما دامه بدګن چې دوی باندې خوب خراب کم الله اکبر دقه سټول په ولاړو ما چې سوغ به خيږي چې ولا پای ورکما ان اوقدوما من نومه ما واکرو او دامه بدګنلا ان ابدا بالصبيه چاول پای ورکما خپل ما شومان وتا قبل ما مخد مور پلارنا وصبیت یتزاغون عند قدمیا او ما شمانو چغي ولیدلوږي زما پخپو کی ای زما پخپو کیو ای من چغي ولې چې پیراکا فرم یزل ذالک دابی وداب حتا طل الفجر تدی چې سار شو دغه ولانو د مور پلار په خدمت کې اے الله فن كنت تعلم انی فالت ذالک ابتغاء وجه کہ ستا په علم کی دا خبره چې دا کار ما کړ دې خاص تار آزاد پاره ففرج لنا فرجتن
پران زمون د پار یو روشندان ګوټه نرا من السما چشمان تی ګورو رڼا خرازي ففرج الله لهم د دې عمل په بنا باندې الله دوی نه دا ګټه لګل رکړه حتا يرون من السما وقص الحديث پورا حدیث بیان کړ فذكر الحديث بتولي ان شاء الله مخ ان شاء الله راشي په جلد اول کې وقال ثاني دوی موي دا په سرلور باندې مينو پرغي ولا پیسې اخیوي چې 100 روپے براکه اله برازي ان دې څنګه پیسې چته مزدوري وکړه 100 روپے پورا کړای ولا ورکړي هغه ته وي الله من كانت لي ابنه عم زما د ترلور وا احبها ما غسر مینا کولا کاشد ما يحب رجال النساء فشان دغه سخت مینه چې ناری نه خود سره کوي لکه څنګه چې یو سره په زنانو باندې مینی نو زما باندې ډیر زیاته غالب و مینا فطلبت الیها نفسا ما دغه مطالبه وکړه دغه د نفس فابت انکار کوي مراد نږدې حتا اتیا تر دې چراوړ مرته ب100 دینار 100 دینار فسایت ما کوشش وکړه حتا جماعت 100 دینار لکه زر درهم شو فلقیتوا زور سره ملاو شوم ما ورته اند اصل دینار واخلا اوس می مطلب پورا کا هغه راځه فلما قاتو بین رجلها چې کینا سم دی د خپل منځ کې پوښوي نو قالت ما یا عبد الله اے د الله بندا اتق الله الله نو یریگا ولا تفتح الخاتمه سلم کلاوا وځکنا مور مکلاوا فقمت عنها فاسدم تنها غي خدای نو یریګن ما پس فاسدم اللهم یا الله ان فن كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك کہ تا ته پته چې دا کار مستار آزاد پاره کړ دې ففرج لنا منها ففرج لهم یا ففرج لهم فرجه وقال اخر او بلوي دا سړیو چې یو سړی نوکر راغی مزدوري ولا وکړه او یو سوا وربشي یا یو سوا غاله دیږي چاولي آی پوجرت کې تیر شوی ویل کدا واخلا ودا نه اخلا آی نور خلاص غریشه کې داخله ټیک ده تیلار دې سړي بیا دې سره څوک دا به خرصوله دې باندې تجارت کو تر دې چې دې باندې غوان او ګډي بيزي مواغسته زمکي مواغسته ډېر زمانه پس راغی ورته چې لکه زما تاسو یو سوا ورځ چې پاتې وغرا کا هغه دا ساوري دي دا ګډي بيزي دي دا زمکه دا واخلا هاي ما ټوکه مکه خدما یو کیلو جوړی راکا یالکه خو استا پیسو باندې تجارت ته حد ته رسیدل دي دا امام بخاری کتاب ویو کې راوړي چې د پردی په مال کې تصرف بلا جائز دی او جائز نه دی حالته موږ چې لپاره د فیدینو جائز دی او کینو جائز نه دی حالته بخاری دا حدیث دی لپاره راوړي او دلته کې راوړ بیرول والدین باندې امام بخاری زنده آباد دی بابا خاجی كنتو استاجرت اجیرا ما مزدور نیولو یو مزدور ٹھیک ہے بفرق عروضن په یو ټوکره ده دیجو فلما قضا عملو قالوا اتني حقي فارس عليه حقه فتركوا پری خدا ورغبانو بیرغبتیو کې اعتراض وکړه فلم ازل ازرو ما دا کړلې او حتا تر دې جماعت من بقرن غوان ورایها شپن کې فجانی دیرا ما تو اتق الله ولا تظلمني الله یریګ ظلم کوا واتني حقي ما حق راکا فقلت ما تو اذا بزا الى تلك البقره دا غوان دی مخامخ سم منډه لګیدل ورایها غيو نوکر دی فقال اتق الله ولا تهزأ بي خدای نو یریګ ولا تهزأ بي او شیات لا تهزأ بي ټوکر اثر مکو خدای بندا فقلت ما اني لا اهزأ بك توقنكم فخذ تلك البقر ورائها فاخذها فانطلق بها وإن كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنهم دیوی مرن حدیث مخ یوزلنا هم مرارن تیر شوی دی قربان د تا نظر شوه حقوق الوالدین من الكبائر د مور پلار نافرمانی کول دا د اکبر الكبائر گناہوں ندی شابه قد مر
قال ان يشرب بالليل وقوم الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهاده الزور مرتين فماذا يقولها حتى قلت لا يسكت. وبه قال حدثني محمد بن زيد قال حدثني محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقول الوالدين فقال الا اذنك من ذنب الكبائر قال وقول الزور او قال شهاده الزور قال شعبة واكثر الذي انه قال شهاده الزور. باب صلة الوالد المشركين. صلة الوالد المشرکی یعنی پلار کې مشرک وي نو هغه سره دنیوي امور کې همدردی جایز ده. جی دا ګوره دا د اسماء یو مور وا تیلې نو قیلا بای او دا مشرک وا دا اسماء چې کله مسلمان شونه دا یو ورځ راغلی و او راغبتن راغلی و څوک د ایمان په جذبه کې راغلی و څوک اظهار د شفقت تلور چې لور می یادېږي خپل لور لګه وګورما حضرت تمای چې زما مور کافر راغلی د څوکم وخه هم دردی ورسره وکا ٹھیک شو قال ابن عيان فانزل الله فيه لا يهاب الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ووصلة المرأة امها ولها زوج. ولیک صبر وکا دو معنی یاد کخه د قران د خپوش کنه باب صلت المرأه امها باب د بیان د صله رحمه د خزي مور خپل لرا په داسې حال کې چې د دې خزي خاوند هم وي ما څنګه شو لکه د دې لور خاوند وي مطلب دا لکه ستا لور یو ځای کې واده شو او بیا ته یا ستا خزه لاړ شي نو آیا هغه واده کړی جینای چې دا د خاوند په کور کې د مور سلام دردی کول شي وین آو ولا زوجن کې د ضمیر د امراتن تراجی ده ولا او لفاد دي صله رحمی کون کې خزه لپاره خاوند وی قربان را لزما مور ویا مشرکتن فی عهد قریش ومدتهم ازمانه د قریش و مدتهم اغمده د مصالحت چې کوم پښپغم کال د هجرت سره شی و بس اذا عاهد النبي صلی الله علیه وسلم کله چې د خلق معاهده کړو حضرت سره ما ابيها دا د قدمه سره تعلق لري ښا قدمت امي ما ابيها راغله و زمامور خپل پلار سره نو معنا ما څخه مور مراله او زمان نیکوم راغی او بعض روایت کې راځي ما ابنها نو معنا زما مور خپل زوی سره رااله زما روح سره أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعقاب والصلة باب صلة الأخ المشرك. دا حدیث مکه تیر شوی دی من کتاب الصلات کې نبی له سلام چې کوټ عمر سره لورکه هغه نه رول لورکه معنا رور مشرک سره دنیوي معاملات او سره رامي کول شي توجه کوه شابه. قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول يا عمر فلت السيارات تباع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه والبسها يوم الجمعه. دا مکه تیر شوی دی شابه څه قال انما يلبس هذه من لا خلق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلين فأرسل يا عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطي هل تلبسها ولكن لتبيعها أو ما دل پاره لتبيعت خرج کی او تکسوها او تکسوها یا واغنده بل چاہتا کور کې دا اخیا پیرورو مشرکو او بیا ورسو مسلمان شو په اسلام کې شک اقوال دي چلو باب دې په بیان د فضیلت د صله رحمه چې صله رحمی پالي نو دغه اجر دی الله بدل عمر سوا کوي جی أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل لي الجنة وأتحد. حدثني عبد الرحمن حدثنا بعض قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب
وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمع موسى بن طلحه عن ايوب الانصاري عن ابي ايوب الانصاري ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بمن يدخلون الجنه فقال قوم ما له اصدق من كتاب زکات کیویل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب یعنی صاحب عرب یا له عرب ذل حاجت مالو ست تعجب دے پدی باندې چې څنګه سوال وکړه فقال نبی صلی الله علیه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم زرها قال كانه على راحلته دا زر اولی وی دینه معلومه شو عاشق خبره کړه خوند کی ښا حاشوی چې گویا کې لکه سائل چې کم دی په سوالې باندې سائل په سوالې نو ښا حاشی پسې باندې ما پسې برازي گویا کې حضرت په دی وخت په سوالې باندې او دې سړي د حضرت سوالې نیولې وا جواب ورکړ حضرت زرها پریګ د زما د سوالې زرها پریګ د زما د سوالې ٹھیک شو کاندو علی راحلتی گویا کی چې حضرت په سوالې باندې و تاشی لیکلی کان نسائل کان علی راحلتی چلو اسم القاطع گناہ دا غچا چې صله رحمی نه پالي جی قال ان جبير بن مطعم اخبره ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه ګور لا يدخل جنته کې قطع صله رحمی ته حلال وي نو خپل په ظاهر دی او کې حرام وي ګناه غنی او صله رحمی ته نه پال شي لا يدخل الجنه قاطع مع دخول الفائزين لا يدخل الجنه دخولا اوليا چلو باب من بوستل باب بیان دغه چا چې فراخي ور کړی شي ورته پر رزق کې لسلت الرحم له د صله رحمی پالونه قربان عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه او ان ينسأ له في اثره ایک منٹ ان يبسط له في رزقه چې زیات والو کړی شي د پر رزق کې یو و ان ينسأ له في اثره او رستوالو کړی شي دغه د پاره عمر ځای کې ينسأ د انسان دی انسان رستقول تو انما النسيء رستقول رستقول څه ته عمر زیاتول ته فل يصل رحمه صل رحمی کوا الله عبد العمر سوا کوي جی باب من وصل اغه سوچ صل رحمی پالی وصله الله الله بالخصوصي رحمت کې زی ور کوي قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قال الرحيم هذا مقام العائد به حتى اذا فرغ من خلقه الله چې مخلوق پیدا کول نه فارغ کما یلیق به شانه قالت الرحیم نو ادرد الرحیم دا صله رحمی نو الله دیلا جسم ورک دا ادرد او بل روایت کې راځي چې الله مبارک الله ذاتی دا بڑی نونیو یعنی قرب دا اشاره دا عذر دا بهذا مقام العائز بکمل القفیت دا مقام دی دا پناه وختون کی پتا باندې وجدا صله رحمه سره چې کوم سره صله رحمی نه پالي نو پناه پچا غواړي خو پتا بغواړي نو قال نام او نو الله ورته اما تر زين ته خوشاله ان اسلمن وصلکی زبر رحمت سلکوم هغه چا سره جتا پاړي وقت من خطا کې ازو بیکار کوم هغه چا سره جتا نه پاړي وقالت اسلام بلا یا رب قال فولکی نو داستاله پارتاس دا لکی دا تاسو را وعده شو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقروا ان شئتم کہ خوخین قرآن کریم آیت په دې تایید کولای قال شئتم پس قریبا دا ان تولیتم کہ چرتاسو تعوال کړي شیخ اقتدار ان تفسدوا فی الارض فساد وکړي په دې ځمکه وتقطعوا ارحامکم او سرحمیان به ختم کړي جی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن نار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحيم شجنه من الرحمن الرحيم شجنه دا رحیم چې دی نو شجنه ده
شجنه باندې پويږي کنه پیدا کړی شوی دی ماده پیدا کړی شوی دا شجنتون تشمري سوا مشتق نو الرحیم شجنتون یعنی مشتق دی من الرحمن در رحمان نا لکه رحم در رحمان نا مشتق دی نو رحمان مهربان ته وي رحیم شفقت ته وي فقال الله تعالی من وصلکی وصلتو ومن قطعکی قطعتو چلو باب تبل الرحم ببلالها یا یبل الرحم ببلالها معنی یاد رکھا لفظی معنی دا د یبل د بل نه ده بل یبل لمدی تو لندوالی تو تری تو ترکول ترونکا ور کول یبل الرحم ببلالها سمانه دا الک ترونکا دی ور کړی شي پسل رحمه کی پترون کی د صل رحمه سرا مان او دی پال شي دا صل رحمی د خپل وس مطابق جی حضرت نماورید جهار پچغو غیر سرن نه په پټه یعنی حضرت دا خبره رو نه دا کړي خ علل اعلان کړي دا ان اعلی بی بشک حال د پلار زما قال امر وی فی کتاب محمد ابن جعفر بیاض دلته کې د کتاب د محمد ابن جعفر کې بیاض دی من ان اعلی بی اوس نور پکې سنشته دی نو ذکر قال امر فی کتاب محمد ابن جعفر بیاض لیسو اصل روایت دا دی لکالتا بیاض دی دا روایت پکې لیک نه دی معنی دا شو چې لیسو بی اولیاء هغه زما وارثان ندي هغه زما دوستان ندي انما ولی الله زما دوست الله مې ربان دی زما دوست الله دی ولكن لهم رحم دوی لپاره سره رحمی دا ابلها ببلائها زبا ترونکور کوم دوی ته په سبب د ترونکی د سره رحمه معنی زبا اتصال کوم دوی سره په وجه د اتصال د نسب سره یعنی بعض روایتو کې ببلائها دی او دیوی وقع ببلالها اجودو و اسودا صحیح دی وبلائها لا عارف له وجها بعض روایت ابل ببلائها د دې وجمات نه د معلومه لکه چې بلا خو مصیبت ته وي یا کې بلا امتحان تم وي لیکن دا اصل کی بلا احانه دی بلا لها دی جی اوس ګورا تا ته وی لیس الواصل بالمکافی الک صلی رحمی کون کې هغه تنوي چې بدلا ورکی لکه طالب تابن ما چې اوس کو تب ما چې اوس کئ دا مکافات ته دې ته صلی رحمی نه وي ته زما ملمش ز در باندې او نس کوما او ترستا ملمش تبرا ما شربت چې دواړو اوس کئ دې ته صلی رحمی وي سلمان قطع کوا فمن وفكر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الوصل بالمكافي ولكن ليس الوصل ندي صلى رحمی پالون کے بالمکافی بدلا ورکون کے ولكن الواصل اغد اذا قطعت رحمه وصلها کله چې دې سره صلى رحمی ختمی سوک دې پالنه کوي جی اوس وکیل د حدیث امخ کې ویل خو په دې عنوان نو من وصل رحمو ار هغه سوچ خپل یعنی صله رحمی پالي چا چې پالله صله رحمی په شرک او بیا اسلام قبول کړ لکه یو سره مشرک وو او په حالت ته شرک صله رحمی پالله او نه کوي کوله آیا پس ته اسلام ندی له بدر اجر ملاویږي نو آو چې دې مسلمان شو اجر ملاویږي او دې حدیث کې دوره مختصر دی چې دې سړي تاسو ته ما په زمانی جاهلیت کې نیک کارونه کول مال به دغه انعام بدله ملاوي شي په دغه بدله دغه چې د ایمان توفیق درته ملاوي شنو څه غواړي جی
وهي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت امورا كنت اتحنث بها خبره کمال دا کارون بارک اتخنس بیا فی الجاهلیت چې ما باغ عبادت کو په زمانه جاهلیت کې من صلاتین د صله رحمینا واطاقتین د غلامانو آزادولنا وصدقتین د خیرات کولنا حال فی الله حل لی فی من اجر اعمال په دې کې ثواب شته قال حکیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلمت اسلام دې قبول ک علامه السلفا په وجه دا نیک کارونه چې تا کړو په دنیا کې د خیر نه وقال اذن النبي اليمان اتخنسوا عبادت په مکو وقال مامر صالح وابن المسافر اتحنسوا او څنګه اتحنتو دې بل عبارت ده وقال ابن عباس التحنس التبرر تعنس مراد تبرر معنی د بر یعنی نیکی کول احسان کول وتابع هشام عن ابيه باب من ترک صبیت غیره باب دې په بیان دغه چا ترک صبیت غیره چې پریخي بچي د بل حتا طلب بي تر دې چغتي سړي سره لوبي کوي وقبلاتی ولخل کی ومازها او غپ ورسره لګي خوش طبيو کی سمانه شوې لکه ته ناشتي او د صبغت الله زوی راشي او تاسو سره لبي کې کله د چشمه تختی کله ټوپه تختی او ته ورته هیڅ نه وای تر دې چې غاړه غړې شي هغه بچی سره ته محبت وکي نبی اسلام ناسو یو سره را یو بچی راغی کله پیغمبر اسلام نبا غاړه ډکه کړه کله به پیغمبر علی السلام خاتم نبوت پکاته نو معنی دا چې ترکه صبیت غیری پریږي دي ځان سره ځانتا معشوم دبل حتا طلبا بي دا معشوم دبل دي سړي سره لبيو کی وقبل دي ولا خپل کی وما ذا غپ لګي ٹھیک شو حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابي عن ام خالد بنت خالد بن سعيد قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر وزر عالم نبی علیہ السلام څنګه ما بي سره د خپل پلارنا وعلي قميص اصفر په ما مس رنگي قميصو نبی علیہ السلام سنا خسته بچي دي یا خسته قميص دي قال عبد الله وهي بالحبشيه حسنه سنه په حبشه کې حسن ته وي قال داوی فضابتو نتاجی نه وی زلارما على ابو بخاتم النبوه حضرت نبوت سره می لبی کوله فصبرني ابي لار اورټلم چې کی کرنی ہے او شګنا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پریګدا ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابلی واخلقی ذا زړی کا اوشلوا ثم ابلی واخلقی ثلاث مرات قال عبد الله فبقيت حتى ذكر معنی یاد کړه فبقيت زپاتشم ما ته زمر جن ملاوش حتى ذكر چې زما زندگی او زما عمر به تور مثال به خلقو ذکر کاوه نبی اسلام زما عمر په دعا کړو نو عمر می یاد دي سلو کالم اوړي ډېر چې چا به د ډېر عمر مثال ورکاو ویو ګور فلان کیتا شابه طالب جانا باب رحمت الولد باب بیان د شفقت کول په بچی باندې وتقبیلی او دریغ کولول ومعانقتی او غار سر ملاول وقال ثابت انس اخذ النبي صلی الله علیه وسلم ابراهیم حضرت خپل بچی ابراهیم اغستو فقبلوا وشما کل کړه او بوین کړه کل بین کې خپل کا او بوین کا کله کله دا بډاګانی کې ماشوم چې واغلی دا پوزور پانګي کی خوشګنا انو شفقت تیم خدا څخه نو خپل کار وکړل اله اخر چلو مخ کې را بمباری وکړه خاګورا حضرت ابن ابي نعيم وی كنت شاهدا لابن عمر زيور ابن عمر سے څخه ناسما وصالو رجل ان دم البوز او دا سره د عراق چته مت به مرکړي نو ابن عمر سے ته وی دم البوز يرجمان خو ما شو لګیدا او ما شمړه شوندا بس کیږي فقال ابن عمر ممن انت د کوم ځای راغلی بمن آل عراق نه راغلی قال انظروا الى هذا دې سړي ته وګوره يسالني عن دم البوز
تپوس کې دمانه دا مرګ دماشي د وینې دماشي فقط قتلوا ابن النبي صلی الله علیه وسلم حالانکه دوی د پیغمبر بچي وجلې دي وسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول عمر حانا یا من الدنيا دا زما ګلونه دی په دې دنیا کې عائشہ به وی د پیغمبر پاک بیبي وی حدثتو دی حدیث بیان ک چراغ لمازغه یو خدا ما ابن تانی هغه څه دجنه کوي تسالونی مان سوال کو د خوراک فلم تجد اندی غیر تمرته واحده ما څنګه بغیر یو کجون نسنو فاتحه ما ول ورکړه فقسمتها نو دی وشل بین ابنتها هاي هاي نیمه کړه نیمه یو لول ورک نیمه بللا ثم قامت بیا ودر د فخرجت لارا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حضرت راغی فحدثت ما ذات بیانک فقال فرمایل من بولیا هغه سوچ امتحان وکړی شي من بولیا هغه سوچ ابتلا وکړی شي من هذه البنات شيئا د دې جن کو نه پیوسید فاحسن الیهن بیا دې جن سره قوالی وکي نو کن له ستر من النار دا به دې لپاره پرده د اور نشي اوس ګوره د حدیث مکه تیر شو بار زلا او دلته بیا راغی او دې حدیث تعارض راځي مسلم شریف سره مسلم غالبا 330 ته تراواړه 330 صفحه ال ترازی چې حضرت عائشہ ول درې کجوري ور کړې او دلته وی چې ما عائشہ وی چې ما ول یو کجوره ور کړه جزاک الله وزوجک الله ولد سری زیا ورشه ولې سبا دا 330 صفحه ده او دلته کې دا حدیث راغی ٹھیک شو مولانا صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی چې ما ول درې کجوري ورکړي سبحان الله سبحان الله دا دیم جلد دا نور جلد زه ګورم چې دا خو د صدقې خبره خو د اذن پکې مثلا دا 330 ما 314 روا دا 330 دا ګوره باب شروع کیږي حدثنا محمد بن عبد الله بن قزاز آخر کې عائشہ زوج نبی جات نیمراتن ما ابن تانی لا فسالتنی فرم تیدین نشان غیر تمرت واحده فاتحت ایاها تشوا فقسمتا بین ابنتها ولم تاكل من عشان ثم قامت دا یو روایت ده بیا ور پسې راځي بل روایت جاتنی مسکینه تحمل ابنتين لها فاطعمتها 3 مرات یا څه ما ور درې کجوري ور کړې افضل ته یو د التوی درې نو معنی دا شو چې یو وی خو هغه شو او کې درې وی نو درې والا ور کړې یو لول ور کړه بل لول ور کړه ایو په خپل خپل نو چې هلونه خپل تیر کړو دې ته عمله کو ځام لراکا نو دې بیا نیمه کړ نیمه یو لو کې نیم بل ځان اوګه پرې الله اکبر جی حدثنا ابو ليث قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا ابو قتاده قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وموت بنت ابي العاص على عاتبه فصلى فاذا ركع واذا رفع ركعها قد مر مرارا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما صغر زمان لس بچی ما قبلت من معدن فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم تا لس بچی یوم دین له خپل کړي پیسړیا چې څوک په بر رحم نه کې پای پر رحم نشي رحم کو کنه جی فقال دي عربي تقبلون الصبيان تاسو خپل ماشومان خپلوي فما نقبل من خنقل زم فلاقو کې نخپلي نبی اسلامي او املك لك اذا اختیار لرم تا دي پانا اذا نزع الله من قبلك الرحمه
چې الله ستاسو دې زړه رحمت او شفقت وکړي دي نو زما طاقت شته چې ستاسو په کې شفقت پیدا کړم دا زما طاقت نه دی مړه قد تحلب دا زنانوا د قیدینو کې قد تحلب صديها بسقين اے تحلب روان او سینه دغه په شاودو سره معنا سسیدل دغه د سینې نه پي ماشوم ماشوم ته رخصو ماشوم نو رخصو ته نه ګډوډ شو د دې سینه کې پي غالب شو او سسیدل نو ناصافه ماشوم خپل مونږ نو بزر سینې سره جوخ کا پونشوي ها اذا وجد الصبيا في الصبي هر کله چې مونږ دې ماشوم په قیدانو کې اخذت واغست فسقط ببطنها په خېټه سره جوخ کا وارزاته او پي ول ورکول فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اترون ایتاس ګمان کوي حاضی په دې جنې باندې طارحتن ولدا په النار چې دا ورځون کې د خپل بچی لره پور کې قلنا لا ويتقدر على الله تطرحو کې د دې طاقت وی چې اور نه بچ کې نو چرې به بچ نه کی فقالوا لله ارحم بعبادي من هذه بولدها الله خامخا ډیر مهربان دی په خپل بندګانو باندې من هذه دې زینې نه په خپل اولاد دالا دمر شفقت نه کنه الله ډیر مهربان دی الله دې باندې رحم وکړي په یو روایت کې راځي عبد الوارث مشکاته ویل دی دا روایت کې راځي تاسو په منډه روایت کې راځي یو خضرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د الله پیغمبر تاسو وایي چې د الله رحمت ډیر وسیع دی نو که زما وسیع نو زدا بچي ورته نه ورځم نو الله بیا خپل بندگان دسه ورته ورځي ته په پوښتنه سوال باندې مازت سکوت او کړه بیا وਹੀ حاله مختصر جواب دې عبد عاجز فزین کې دا سره راځي ټیک د مور خپل بچي نه ورځي خو کې یو پردې ماشوم راشي او داخله د سر نو نسی او راخي او کنځلي ورته کوي بیا به معاف کی الله مخبل بنده ورته نه ورځي چې قال لا اله الا الله محمد رسول الله ومن ترك لا اله الا الله وترك اتباع رسوله فهو اليق بالنار جی بسم الله الرحمن الرحيم باب به قال حدثنا حكم بن نافع البحراني قال اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرنا سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمه في 100 جزء فامسك جعل الله الرحمه في 100 جزء الله دا رحمت په سلو برخو تقسیم کړي دي فامسك عنده 99 جزءا یو کمسل تیشو کنا یو کمسل جزء التدي وانزل في الارض جزءا واحدا ایو برخه په دنیا کې ویشلا ومن ذلك الجزء دغه یو برخنا یترام الخلق خلق یو بس رحمت شفقت کی حتا ترل حتا يرفع الفرس اوچت کی اس حافرا خپل کر سنډه ان ولد یاد خپل بچینا خشیتان تصيبه اګه ګوره دا ساوري کنه خپل کې چې بچي اته چې زر ته خپل اوچتږي دیم رحمت کی دا هغه د سلو رحمتونو یو حصہ ده هغه یو رحمت په ټولي دنیا کې دی یو کم سل التفرات دي الله ته موږ سره د رحم معاملې وکړي موږ سره هیڅ پنګ نشته دی چې دا بدل ته پیش کو دا درته پیش کو الله خیرات موږ معاف جناب باب قتل ولد خشیه ان یاکل معه باب دې په بیان د جرم دي چې یو سړی خپل بچي وجني په دې خطرې چې ما سره روټه وخوري خشیت املاق کنه بچي وجل یو ګناه دی بیا خشیت املاق دبل گناہ دے قربان دیتا نا قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان المسوري عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك ثم قال اي قال ان تزاني حليله جارك فانزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر آسان دې قد مره باب دې په بیان د حدود معصوم په جولای کې لکه معصوم سره شفقت کې راشي جولای کې کېنه امام بخاری دې کله وې په هیګه کې کېنو کله په پتونه کېنو لکه دا ټول د شفقت معاملات اخکار کوي جناب وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه
أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره فحنكه فبال عليه فحنكو غوټي ولا ورکم قد مر چلو فدا بما فاتبه باب وزن الصبي على الفخذ وبه قال دخل د ماشوم په خپل پتون باندې اظهار شفقت په تور باندې جی. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن ابي قال سمعت ابا تميمه يحدث عن ابي عثمان النهدي يحدث ابو عثمان عن اسامه بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذني فيقعدني حضرت بزواغ استمان مکی بنو خپل پتون باندې ويقعد الحسن على فخذ الاخرى ثم يصمهما یا بدل تکینو کنه زیادت یاد دی یصمهما غیبت اسمه داسې کړه یا ثم يصمهما داسې جی. ثم يقول اللهم ارحمهما فاني ارحمهما. وعن علي حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن ابي عثمان قال التيمي فوقع في قلبه من وشيء فقلت فزرك زما یو خبر قلت ما حدثت بي كذا وكذا فلم اسمع ما وارنا رجل من ابي عثمان فنظرت چموقتل فوجدت عندي مكتوبا فيما سمعت معنی داوا چې زما خدا روایتونه ما وارد الحسین کې بنو چې مې کتل دا روایت ما سره په بیل کاپه کې مکتوب موجود و بیل کاپه کې مکتوب موجود و جی. باب حسن العهد من الايمان یعنی خواله د یاداش د ایمان نه ده حسن العهد خواله د معاهدی یعنی د یاداش د ایمان نه ده لکه حدیثه الکبرى خو مکه کې وفات شوی و او نبی اسلام په مدینه کې د دې تذکری کول چې حدیثه لوی خزاوه او خدای په ما افسانات دی وغیرہ او چې کله به شیشه حلال کړي حدیجی امزول مرګور لبه ورکړه چې دا زما د خدای امزولی دي لغون دغه به دې سره مینا واره زمينه زاغي څخه وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه بن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت ما غرت على حمرات ما غرت پوښ کنه رشک مې نو کړي په یو خدي چې څوره ماره شکر په حدیجه باندې جی. ولقد حلقت قبل ان يتزوج هغه د مانه مخکي مړ شو مخکي د نکاح زمانہ درې کاله جی. لما كنت اسمعه يذكرها ولقد لما كنت دا علت د غیرتو د دې وجنه چې ما اوریدل د حضرت سیبنا یذکرها د دې ذکر وکاو ولقد امره ربه او نبی علیہ السلام ته الله ویلو ان یبشرها ببیت فی الجنه چې زیرا ورکدی دا په یو کور د جنت من قصبن د نالونونا د درمونا او دا وجه مخکې ذکر کړی دا قصب مجوف دي خدا قصب ذکر چې اشاره سب کې غایات تا لکه شریف ګوره اسونه زغری او نل اوچت کې ټول نمخ کې نو دیم ټول نمخ کې نل اوچت کړ دې معنا پیغمبر امداد کړی دی او ایمان راوړو جی. وان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يذبح الشاة ثم يهدي في حلته منها پیغمبر علیہ السلام با ګډه لاله کړه ثم يهدي في حلتها منها بیا به دغې نه د دوستونو ته هغه نه گیفت ولېګا. باب فضل من يعول يتيما باب د په فضیلت هغه چا چې نگرانی کوي د یتیم بس آسان د شابه تکړه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا. خلاصي کافل یتیم نمراد امداد کے ان کے نگرانی کے ان کے یتیم. وقال باصبعه السباحه والوسطى السباحه یعنی مسببہ باب السعي على الارمله السعي محنت کوشش کول علی الارمله په حقوق د کندو باندې ارمله کندی خزی وی دای اثر نی اثرې نی ایسر امداد کول جی. ابي قال حدث اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال سيل الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وبه قال حدث اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب السعي على المسكين محنت او امداد کول د غریب او د مسکین آسان دي دا ټول روایتونه اقل یو شی دي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم سائل الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه قال يشكر على النبي قال قائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر باب رحمه الناس والبهائم. یعنی انسان باندې شفقت ثواب دی په ډنګورم شفقت ثواب دی جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي كلام عن ابي سليمان مالك بن الحويرث قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فاقمنا عنده 20 ليله فظن ان اشتقنا اهلنا وسالنا عمن تركنا في اهلنا فاخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا الى اهلكم فعلموهم وامروهم وصلوا فعلموهم وامروهم.
ومروهم وصل شاو ټوپه خبره وه كما لا يتمني والصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وبه قال حدث إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه بالله باندې روانو اشتد عليه العطش تند زیات شوا فوجد بیرن کوي ومند فنزل فيها بقي کوشه فشربه وبوس کړي ثم خرج چراوت فاذا كلب يلعث ياكل الثرى یو سپیو چې حساسه کو او چکونه لګول په خاور لمدی باندې پوښی کنه فقار جدي سری پزره کوي لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي نو بلغ الكلب رسیدل دې سپیتا تکلیف د تندې پشان دغه تکلیف چې ماته رسیدل دې وملا خفون موزه ढककरा ثم امسكوا بفي بیا په خلی کلککلا فسقل قلبا فشكر الله والعمل قبول ک وغفر له قال يا رسول الله وان لنا في البائع اجرا قال في كل ذات كبد رطبه اجر ہر خاوند جگر تر کی اجرت تے اجر دے جی ابھی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه وقمنا معه فقال عربي وهو في صلاه اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم على احد یو سړی مسکاو کنه مسکی اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم على احد الله په ما رحم وکي په نبی عليه السلام په دې رحم کې بیا موږ سره بل څه شریک لکه نبی علیہ السلام دې سړي سلام وانو نبی علیہ السلام عربی ته لقد حجرت واسن اے تنگ دک هغه الله رحمت تنگ وګڼه رحمت الله چې کوم ډیر وسیو حجرت تنگ دک معنا دا په زمانه کو تنگ دې وګڼه هغه رحمت چې هغه ډیر وسی دی ها يريد رحمة الله چلو به قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحم وتواد ترى المؤمنين غوربت مؤمنان پخپل میانز کې في تراحمهم په شفقت کې وتوادهم په مینا کې وتعاطفهم او په نرمي کولو کې کما اصل جسد په شان د یو بدن اذا اشتكى عضوا کہ یو عضو بیماری تداعا له نمانا تداعا له بنن کی تکلیف تی پارا سائر جسده طول بدن بالسحر والحمى ٹھیکوا تکه یو وخت دی خوګیږي نو ټول شپه به شوګیرا کوي هر ټول بدن باندې پریشان دی نو معلومه شو چې انسان دا ټول دنیا په شان دی جسم انساني دا او هر انسان د فرد د انسان یو عضو ده جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فاكل منه انسان نه یو مسلمان چې بوټه نال کی بیا اخر دین انسان یا یو دابا الا كان له بي صدقه الله بول ورکی په دې باندې ثواب د صدقې شابه تکرشا قال حدثنا ابي قال حدثنا العامش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم لا يرحم باب الوصايا بالجار وقول الله تعالى الوصايه بالجار باب خلاص باب دې په بیان د وصیت کولو په تعاون او په همدردۍ د گاونډیانو خپل چې کوم پړوسیان دي ستا گاونډیان دي هغه سره همدردي کوه او قرآن وی وعبد الله عبادت کرو اللہ کی ولا تشرکو بشا وبالوالدین احسانا الآیہ وبجار ذی القربى وبجار الجنوب آیت پوری بہوا ہے جی والصاحب بالجنب وابن السبیل چلو وبه قال حدث اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن حمله عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه همیشه جبريل چې ماته وصیت وکاو په بار د گاونډي حتى ظننت چې ما یقین وک انه سيورث چې الله دې گاونډي لرا چرته د بل گاونډي وارثي ګرځي دا توریث په المال دی قریب امید کوم چې یو گاونډي د بل گاونډي وارث شي لکه یو نسبی چې بل نسبی وارث کیږي څومره چې تاکید د اتصال نو دمره کې انتشار پیدا دی چلو به قال حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن ابي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث باب اسم من لا يامن جار بوائد او يوبق باب دې په بیان د ګناه دغه چا لا يامن جاره چې بچ او محفوظ نه دغه گاونډي
بوائقه د شر د خلینا بس اوس بواقع حدیث خلاص اوس بوائقه په موافقت یوبقهن د سورۃ شورى معنی کوي ایهلکهن نو چې هغه وی نو التلار سورۃ کاف تا نو موبقن ای مهلکن زید ہلاکت نو امام بخاری تم سے مفسر بھی بنانا چاہتا ہے قربان دتانا عاصم بن علي قال حدث ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جار البوائق وتابع وشبابه واسد بن موسى نش مسلمان دے تردید چستا گاونڈی ستا دخلی شر نہ بچنی قربان. وقال حميد بن الاسود وعثمان بن عمرو وابي بكر بن عياش وشعيب بن ابي اسحاق ابي زيد عن المقبول عن ابي هريره باب لا تحقر النجاره لجارتها. گور اصل رحمه کی خود تو خصوصی نصیحت دے لا تحقر النجاره لجارتها سپک دین غنی یو گاونډنا بل گاونډنه دی پارا تحفه او گفت جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد هو المقبول عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن نجاره لجاره ولو فرسنا شاتن اگر چې یو کر سنډه د ګډي بيزي وي جی. باب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره گاونډي ته تکلیف نه رسي جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا وليصمت. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني سعيد المقبري عن ابي شريح العزوي قال سمعت وزنايا وابصرت دا خبره اوریدي د حضرت صاحب نه زما غوږ جی. حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته معنی کا عطیت دی ملما جائزته عطیت دی ملما قال وی وما جائزته صد عطیت دی یا رسول الله قال يوم وليله دا یورز یو شپه خو دی له عطیت گفت تحفه دا او ضیافت ثلاثه ایام او درې ملمستیا دا فما كان ورا ذلك او که دین زیادم تاسو پاتشي هو صدقه علی داستا په دې خیرات ته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خير او ليصمت. یا خوخ اکرینو چوپه بهتری ده د شر نه. خلکو شیخ فرید چوپه بهتری ده. شیخ فرید چوپه د شر نه بهتری ده. وفي مضاف بحذف المضاف عند البدع مخلا. باب حق الجوار في قرب الابواب. باب د په بیان د حق د گاونډي فی قرب الابواب په اعتبار د قرب د دروازې. الکه سحر ګلا ستا گاونډیان دي صابر حق دی او عبد الجلیل دی. نو اوس تب کم سره زیات سلوک ہے چې ستا دروازې ته د چا دروازه نږدې ده. الحق للقریب ثم للبعید. شابت اکرشا دو پانی پاتی قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى ايهما زما خود گاونډیان دي فلا ايهما اهدي چاته گفت لګما وإلى اقربهما منك بابا پوښکنه چې نږدې وي تا ته په اعتبار د دروازې مکه ته چې بابا نږدې وي. چلو باب كل معروف صدقه اے طالب جانا هر هغه شی چې نومې نیکی وي نو خیرات ته شاوه طالبانو. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن قدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابي عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه قالوا فان لم يجد قال فيعمل بيديه نو دې عمل کې په خپل لاسونو باندې فينفع نفسه ځان ته خیر ورسي ويتصدق بل ته خیراتو کی. قالو ندوی چې فلم یستطيع الله پیغمبر کې دې طاقت مني او لم يفعل بیا دې مزدوری نه کوي. قال فليعن ذل حاجت الملهوفه نو پس دې امدادو کې ذل حاجت خاوند حاجت الملهوفه غمزده او پریشانه خوشی کنه چې طالب دې او قلم ورڅخه نشته یا په لار روان دي ټیکټ ورڅخه نشته وغیرہ.
قالو دی فلم یفعل کی چر دامنی وی فیامر بالخير نو بلته د خیر دعوت ورکی درس دو کی او قال بالمعروف قال فلم یفعل کی چر دې درسم نکین بیا بسکی زګه ټوپه په سر کړل فلم یفعل کی چر دام درسم نکین بیا بسکی وی فالیوم سکان شر دې ځان د شرنا او ساتي چاته شر نه رسي فانه لو صدقه زکه چې دام دې لپاره خیرات ته باب طیب الکلام باب دې په بیان د خوګو خبرو مراد طیب الکلام نه مراد ده چې داسې خبره کو چې په بلوانی تکلیف ني جی وقال ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقه اغه پاکه خوندور او مزیدار خبره صدقه دا خیرات ته شاب طالب جانا قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وشعب وجهه ذکر اورک به تعوذ کو واشاء وجه دا څنګه لکه ازار نفس واشاء من مخبل خواکا اعراض وکا ثم ذكرنا فتعوذ منها واشاء بوجهه قال شعبة اما مرتين ياخذ وزل مقبل خواك فلا شك ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة باب الرفق في الامر كله باب الرفق في الامر كله نرمی کول دی په هر یو کار کې شابه به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال داوي دخل رات من اليهود رال یو ډله د يهوديانو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فقالوا دي السلام علیکم السلام علیکم خیری وکړه حضرت سیتا قالت عائشہ وی ففهمت ما دا خبره دوی نو اوریدا چې دوی خو سام او سام مرکته وي فقلت ما علیکم السلام واللعنه جذبه وکړه دا مرګ د پتا سي لعنتيانو قالت عائشہ فرمای فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم مهلا یا عائشہ دمو کو نیک بختی لکه هو نبی پاک به مينو کنه غیرت کوم پکې ډیر زیات محبت او غیرت مو کنه په دمو کو نیک بختی ان الله يحب الرفق في الامر كله الله پاک خو نرمی کول په هر یو کار کې ما یا رسول الله لم تسمع ما قالوا ایتانی دی اورید دی بکواس دی ساموي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد قلت علیکم ما ویلو پدی باندې چالیکم مانا ما جواب ورکړی السلام علیک پته مرشمای تاسو مرشای او دوی خیره په ما باندې اثر نه کې زما خیره بودی کنيو کی الله دې یو ځان بیخ کنيو وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك ان عربيا بار في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تزرموا مبندوي پدی باندې مچاته دي ثم دابي دلو ممان فصب عليه وبواړو له جي باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا باب یو بیان د امداد د یو مسلمان تعاون کول د مسلمانانو بعضهم بعضا بعض دوی نور سره چې سو پر تعاون بر حال وی او قوت پر حال وی او که تعاون کټ شنو قوت ختميږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمانان کل بنیان پشان د بنیان دیوال دی یشک بعضو بعضا چې خط یو بل کې ننوتی دیوالو دريږي او چې خط داسې نو आवाज سره ورځيږي وخت د شام طالب محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي بردة قال شابش پک پانی پاتې ابي عثمان ابو موسى علي النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم يشد یعنی کلګيږي بعضي باثر ثم شبك بين اصحاب داسې تشبيه ده انجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جالس اذا جاء رجل يسأل او طالب حاجه جاء رجل راغي او سره يسأل چې حضرت نے سوال وکاو یو او جاء طالب حاجت معنی بکې یا راغی یو سره چې طالب د حاجت او ضرورت اقبل علينا بوجه حضرت متمخ واړو اشفعوا فلتجروا او قید دې امداد کینی نو سودا سره ورته خو دې سره امدادو کی تیشو کنه وليقض الله على لسان نبي ما شاء والله د خپل نبی په زبان باندې جاری کی ا خبره چې خوښی شي چلو سپاره خلاص شو یو حدیث پاتې دی علاوه باب خلاصي مضمون ختمي چلو
باب دې په بیان د دې قول د باری تعالی من یشفع شفاعت حسنه هغه څوک چې چا په باره کې خیر خوایو کې خیر خوای به تر یکل نصیب منا الله به دې دغه پر خبر کوي الى قولی تعالی مقیتا یعنی کفلن نصیب برخدا قال ابو موسی کفلین اجرین بالحبشہ دا کفلین چې د په معنی د اجرین ده بالحبشہ په لغت حبشی سره معلومه چې قران کې حبشی لغت شته ده چلو اذا اتى السائل براغه او صاحب حاجت قال اشفعوا فلتجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء اوس موضوع بدل شو مکه تعریف د پیغمبر شروع شو بس 15 سپاره پاتش